حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ هغه ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل اے ابو ذر اتق الله حيث ما كنت ته چې په هر ځای کې په هر مقام باندې نو د الله نه یریږه په هر ځای کې الله نه یریږه ځکه د الله یره دا صرف مسجد او جمعات سره تړلې نه ده د الله یره دا صرف د کعبه او د بیت الله او د مسجد نبوي او مسجد اقصی سره تړلې نه ده څنګه چې ته په جمعات کې د الله نه یریږې دغه یره به ستا په دکان کې همي دغه یره به ستا په کاروبار کې همي دغه یره به ستا په دفتر کې همي دغه یره دا به ستا په افسرۍ او په نوکرۍ کې همي ځکه الله تا ویني الله تا ویني الله ستا نه خبردار دی الله ستا د هر حرکت نه خبر دی مونږ خو د هغې کیمرې نه ځان ساتو چې راته په چیک پوسټونو باندې لګولي دي او لاندې ورته بورډ لګولی چې خبردار خبردار د کیمرې سترګې چې دي که نه هغه تا ویني نو ډرایور هم احتیاط شروع کي او بل هم احتیاط شروع کي دا د مخلوق د کیمرې نه خو ځان ساتي او هغه د خالق کیمرې دا ټولې تا ته لګېدلي الله تا ویني الله ستا د زړه نه خبر دی ستا د نظر نه خبر دی ستا د ژبې او ستا د اورېدو نه خبر دی الله ځکه یې تا سره کرامن کاتبین لګولی دي هغه کرامن کاتبین چې یعلمون ما تفعلون ته چې څه کوې د هغې نه هغوی خبر دي هغه ستا هر یو حرکت چې دی هغه نوټ کوي او لیکي یې ځکه اتق الله حیث ما کنت الله نه ویرېږه چې په کوم ځای کې هم ته یې او دویم عمل دا وکړه چې وخالق الناس بخلق حسن اے ابو ذر خلکو سره د ښایسته اخلاقو معامله کوه ښایسته اخلاق ښایسته خوی هر چا سره ښایسته اخلاق ځکه د ټولو نه بهترین خلق هغه د الله رب العالمین نبیانو انبیا کرام ځکه ابو ذر رضی الله تعالی عنه اته نبی کریم صلی الله علیه وسلم دویم عمل هغه دا وښوده چې وخالق الناس بخلق حسن خلکو سره ښایسته اخلاقو کې پیش راځه ښایسته اخلاق چلوه خلکو سره خندا فیشانۍ سره